داسې حجو او داسې عمرو ته کوم ضرورت ته چې تا له مکې معظمې او مدینې منورې نه خاله جیکاګر جوړ کړی دا چې بیا کال پوره کېږي زه حج ته ځم، بیا کال پوره کېږي زه عمرې ته لاړم، پلانکي خان له عمرې نه راغی، پلانکي خان له حج نه راغی، او دا د خور حق فکر نسته تر سره اتا پلار خو اتا لور ته حق نه کوي په وراثت چې میراث چې اوس ته هغه سه پناسته یې خور په مځکه باندې ناسته، خور په جایداد باندې ناسته، لور دی واده کړله میراث ته خپل په زمدانه چې خپل زمونو چې تقسیم کو خويندو ته نه کوره، خپل لونو ته نه کوره، د غرنګ اورور تاسو سره چې چوره حق د ایغه ته برابر ایسه نکړه وره ایتا ګوان دا هغه غریب دا هغه بیمار دا یتیمان دي مسکینان دي ایغه پروا ته نه ساته، خو چې زه حج ته لاړ سم او زه عمرې ته لاړ سم دغه ډیګری را حاصله کړم. عزتمنو زه د حج مخالف نه یم، د عمرې مخالف نه یم، ثواب کار دا شکار دا، فرض حج خو په هر صورت پکار دا، کتا په علاقې چې مسله دا که خوار غریبي که یتیم مسکینی فرض حج به په هر صورت باندې کوي. ایغه بعد نفلی حقوق نفلی حجونه او نفلی عمرې لیغنا بهتره دا چې اتا ګوان دا غریب دا مسکین دا لا سخت بیمار دا ایچ درکه نستا د سره مدد وکا نفل په جی باندې آی ثواب چوغټي دیغه ولا ګټه چې دا هغه ډیره زیاته ده، نه دا چې ته حج ته لاړ سي لا عمرې ته لاړ سي. بیا زوی دی دا مخچینې شجنا استاد هم مېری بل واده وک نو مخچینې شجې زمون د پریشل هغه د خپل جایداد نه به دخل کړل ادومه شجې اولاد ته دیار شای ور کړل، اوس ته عمرې ته لاړې دا عمره به تا ته څه فائدہ درکې؟ داسې عمرو داسې حجو ته کوم ضرورت ده؟ بیا پر رشوت باندې ته نه تړلای سبا اور نه ونچا تر بیګور پورې ته په دفتر کې ناشته رشوتونه اخلي، بیا کاروبار کوي یا سود کاروبار کوي، دکانداری کوي، حلال او حرام فرق نه پچ کوي، تجارت کوي، کاروبار کوي، غلې منډې دي دا بل کاروبار دي دا تا ته دا احساس نه کیږي چې دا ما بل مسلمان ته لا بل انسان ته په کاروبار تجارت کې دوکا ورکړه. بیا چې کال پوره سی بیا تلاړ سی عمرې ته ټور رو کې چکر رو وي دماغ لږ کې رفریش کې او دا وایي چې ما ثواب راوګاټه په دغه د ثواب نه کیږي. اول چې کوم حقدار دي دغه ول حقوق ادا کا چاپ باندې پتا باندې قرضه دا قرضه نه پرې کوي هغه قرضه وړه رنجوي تنګوي لکانی دي تر باندې کروڑانی دي تر باندې عادلان دي کړي دي هغه حق ادا کا ایغه بعد به حکومت دي حجو ته جا ګوان دي د لا د ورور د کور دي زیات لنیولای دا ایغه تخپل حق ورکا مزکه دي زیات تر لاندې د تا ته شپته دا چې ما ولم زکه لس کرناله دا لا شل کرناله دا لا پنځخله دا لا لسله دا اخوري زیاته د چا ول دا دغه واند ول دا ای دغه ګواند ول دي دا هغه مزکه ورکا هغه حق ادا کا د لټولو نشو حج او شو عمره ده. نبی اسلام فرمایي حدیث مبارک دا او کوم کس چې ولیس مزکا په زبردستی باندې د بل کس والا غصب کی وی نیسی قیامت پر وجه بدخ کستا او سرمزکه پور غاړه کیږي او دای بیا شوروي. نو عزتمنه په اخرت ته او سرمزکه شورولای سي او دالته چې کوم دی یو لیست لا کرنال لا نیم لا مرلې چې کوم دی ګوان وال حق لا تربور عزیز ورور وال حق نیولای دا وراره وال حق نیولای دا هغه حق نه ادا کوي. نو شه خبر داده چې اول د ول حق ادا کا ایغنا بعد چې کوم دی به حجو ته جا نوري کیسې کوا. دغه رنګه الله پاک په قران پاک کې فرمایي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وآتى المال ذوي القربى واليتامى والمساكين. وې دا شګړه نه ده چې تاسو مشرق ته مخ کو لا مغرب ته مخ کو بل مانځه چې لا حجو عمرو ته لاړ سو نفلی اجي او حجونه او عمرې کو اصل شګړه او قرباني دا ده چې څوک په الله باندې ایمان لري او په روجه د اخرت باندې ایمان لري چې د اخرت والا روج ست ده مرګ ست ده حساب کتاب ست ده زره به حساب کیږي په دغه باندې ایمان او یقین لري او وآت المال على خبه ذوي القربى او د الله پاک مینه محبت ته خپل رشتہ دارانو خپلوانو ته مال او دولت ورکی شګړې ورسره او کی خیراتونه زکاتونه ورکوي او یتیمانو ته ورکوي او مسکینانو ته ورکوي او دغه اصل شګړه ده. نو عزتمنو خوار غریب سره شګړې کو یتیمانو مسکینانو سره شګړې کو غریبانو سره بیمارانو سره امدادونه کو نه دا چې ته نفلی عمرو ته پرېږي لا نفلی اجو ته پرېږي فرض حج چې دا اب پر صورت کوي دا خبر ما مخ چې وکړه کته ګوان بیماری او کروغي نور دینه ما سیوا چې کوم دی نفلی حجونه به تر دادا چې ته خوار غریب یتیم مسکین سره امداد وکي. او د غرنګي دا ډیر غلط سوچتا چې تاسو موږ شپار وجه رشوتونه اخلو سود کاروبار کوو
دکانداری تجارت چې خیانت کوو بیا لاړ شو عمرې ته په هغه باندې جان رسپا کوو نبی اسلام حدیث مبارک ته صحابه ته فرمایي اتدرونا مل مفلسو آیا تاسو ته پته سته چې مفلس او غریب فقیر څوک ته صحابه ته وی یا رسول الله موږ غریب او فقیر ایخ چاته وایو چې چا سره مال او دولت نه نبی اسلام ته فرمایي نه بلکې غریب هغه کستا چې قیامت پر وجه باندې د الله پاک دربار چې پیښ شي په خپل زمدانه چې د شډیر لمنجونه کړي زکاتونه ورکړي روزه لرلي خیراتونه کړي خو چې الله پاک دربار چې پیښ شي نو د خلکو تشکنجا کړي چاته یې بدې ردې ویلي چا ول مالونه یې خوړلي چا سره زیاتوب کړی چاته دوکې ورکړي دکاندار دا دوکې خلکو ته وردي کاروباري دا تجارت ته په کاروبار چې دوکه ورکړی دا خلکو حقوق غصب کړي دي مځکې نیولې دي پټي یې نیولې دي نو د چې چور نیک اعمال دی غواړ په یو باندې تقسیم کی او دا بالکل دغه سي خالی پاتې سي بیا چې کله دوال نیک اعمال تقسیم سي بیا یې غباده چې دوال کومه گناهونه دي هغه به د خلکو ول گناهونه چې دي چې چا د ول حق غصب کړای دا هغه ول گناهونه به یې د په سر باندې ور چیر ډول سي د په وژو باندې چې دغه خلکو ول گناهونه وسره نو عزتمنو د دښینه د سړای جان بچ کوي او په حرام مال سره کته نفلی عمرې کوي که حجونه کوي که فرض حجونه کوي که سنت عمرې کوي دغه الله پاک ته نه دی قبوله انه قبلوي چې دا له یو طرف ته خلکو حقوق غصب کړي دي او بل طرف ته حجونه عمرې په دغه ناپاک او پلیتو پیسو باندې کوي ولې چې الله پاک فرمایي ان الله طیب لا يقبل الا طیبا الله پاک په خپل پاک ته او پاک مال بغیر نور مال نه قبلوي کته په زکات چې ورکوي دا زکات نه اوس کته په خیرات چې ورکوي دا خیرات نه اوس کته حج عمرې ته پلاړي دغه حج او عمره دې نه وسله دینه دا شدا چې لږ د خپل لاس کنټرول کا اج ظلم او زیاتای مکوا نو عزتمنو اخر چې دا خبر زبیا کوم چې مطلب یې ما دا نه دا چې تاسو حجونه مکو لا خیراتونه صدقې مکو لا عمرو ته مجو نه چې کوم سړای د ټول حقوق د الله پاک او خیال ساتلای شي اج خپل زکات صحیح مانو چې پرې کوي دوکې نه کوي رشوتونه سودان نه کوي خويندلونو والم زکې نه خوري ایغه والم زکې نه غصب کړي هغه دی بالکل هر کال عمرې ته جي هغه دی هر کال چې کومه دی حج ته جي اج د خور غریب سره مدد کوي او دالې د کومه دی عمرو ته جي او کته وای چې نه صرف عمرې حجونه کوم په دغه باندې الله پاک په جان باندې جان بخښه الله پاک فرمایي دا سه بخښه زنه سکولای عزتمنو الله پاک فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله پاک کفر او شرک په آخرت چې نه معاف کوي آخرت چې دنیا چې نه دنیا چې د کفر شرک باندې الله پاک ته توبه وکړه بیا د نوې سره نیک اعمال شروع کړل کفر شرک په الله پاک مخچینه ترته معاف کی لکه څنګه د مکه کفار او د مخچینه کفر شرک مکمل معاف کړ د آخرت پورې تړلې ده د آخرت چې الله پاک نه معاف کوي او پاته سه د بنده حق په هیڅ صورت چې تا د نسی معاف کړي دا الله پاک خپل حق شوی چې خپل حق پتر تماف کوم خو د بنده حق ذمہواری الله پاک فرمایي چې مان د اخیسته بل خبر عزتمنو دا چې اکثر خلک حجو ته جي عمرو ته جي خود ته د فرض مانځه پته نه دا له نفل ادا کوي نفلي عمره پر خو هر کال رواني خود ته د خپل فرض مانځه پته نه چې د المون چې بزره کوچ رنګ کوم سجده بچرنګ کوم ناستای بچرنګ کوم لړای بچرنګ کوم د ما په مانځه چې فرایض چور دي واجبات چور دي سنت چور دي مستحبات چور دي په کوم شیو ایمان مون ماتېږي په کوم باندې ما باندې د ساو راځي ما او داس چې کوم دي په کومه طریقې باندې ما او داس صحیح وسو په کومه طریقې ما او داس نه وسو مال مانځه او داس چې فرایض چې شای دي واجبات چې شای دي دته غسل پته نسته دا 55 کال بیا غسل کړای خو غسل په غسل چې شوري غسل به صحیح طریقې باندې نه کړي المنجونه به 55 کال کړي خود به یو المون نه قبول شلای ولې المانځه چې بعد ته فرایض او واجبات نه تا چې فرض لا واجب په مانځه چې نه وک تعلمون نه وسو او دسته په صحیح طریقې نه وک او د فرایض او واجبات په پته نسته تا ول مونږ کوم دي نه وسو نو دې لپاره ز ټول مسلمانانو ته دا دعوت ورکوم چې تاسو الله په لار کې ووزو چې له ولګو چلور میسته ولګو چې کومه پیسې تاسو په نفلي عمره چې لګو نفلي اجو چې لګو ایغه لسمه چې لرمه پنځمه برخه تاسو په تبلیغ چې ولګو چې تاسو المنځ صحیح سي تاسو د سنت صحیح سي تاسو غسل او فرایض تاسو ته پته ولګیږي تاسو ته د خپل ژوندۍ ډانچې پته ولګیږي چې ما څنګه د خپل ژوندۍ تیر کړی دا نو دغه شای ډیر ضروری ده الله پاک ته په دوه خبرو باندې ماته تاسو ته ټول عالم ته عمل کولو توفیق ورنصیب